عزتمندو هر حکومت راځي مالدارانو له ترقی ورکړي دي غریبانو به څوک تپوس کوي دا هر حکمران وي خو کوي یو نو د دې اسانه طریقه ده زما ځین کې یو طریقه رااله چې کم کسان د صاحب اقتدار پارټي والا دي راځي ټول براجم شو خپل صاحب اقتدار پارټي ته یو سوال یو زاریو ځکه موږ خو د جمعات خلک یو او دا تکلیف په دغه غریبانو خلک راځي دا کوم چې جمعاتونو ته راځي یا متوسط یا لاندې طبقه د پدغه خلکو باندې تکلیفونه راځي هغه د سوال پکار دي زمون اکثر وزیران چې اوس څومره دي هغه ټول مالدار دي کړي دي مالدار دي مولیان دي که غیر مولیان دي زمون چې کوم سیاسي مولیان دي هغه مالدار دي هغه هم مالدار دي چې کوم قاریان دي هغه مالدار دي چې کوم مثلا په دغه باندې پوسټونو باندې یا یو سړی وزیر دی خو مالدار دی کنه او عزتمندو نو موږ بخپل مولیانو ته وایو تاسو خپل پارټي والا ته وایي چې ګوره تاسو ټول وایي چې مهنګای ده او قحط ده او دا حالات دي نو لہذا تر څو پورې چې دا مهنګي نه ختميږي نو تاسو خپل تنخواه ماخلي اوس بداري پارټي پته ولګي هر پارټي په خپل معلومه شي چې بای دا زمونږ د پاره خواري کوي کستا د پاره خواري کوي آسان چل دی کنه چل دی ځان خو خياران کوي او کمران خو خيار دي مونږ لوبي مونږ عوام غریبانان مونږ ځانو خيار کړي دي هر سړی په فیسبوک باندې په دغه باندې چې بای زما د خپل پارټي مشرتا چې کم مالدار دی صاحب استطاعت دی داغه په دي تنخواه باندې اسم نکېږي لہذا دا د تنخواه دی د بیت المال کې جمع کوي عزتمندو زمونږ د کوم وزیران چې کوم دي یا کوم چې دا مشران افسران دي ځکه افسران خو بیا مهنت خواري کوي خپل دغه کوي وزیرانو خو دومره کار نشته او هغوی مالداران هم دي نو دی وجه نه عزتمندو وزیرانو له پکار دادي د وزیرانو ګوره د کور الاونس بیل وي ټي ډي بیل وي د خوراک دغه بیل وي او دغه رنګ عزتمندو تیلې بیل وي گاډي بیل وي یو وزیر یا د یو سپریډنټ یا د یو گورنر دومره عزتمندو خرچي په لکونو روپو ما یو ریپورت مطالعه کو تقریبا 400 लाख روپۍ یومیه خرچه کیږي په قومي اسمبلی باندې او د دې په ټول سيزونه چې راجمه کی توبه وستل پکار دي ټول خوراک عزتمندو دا حکمرانان طبقه کوي زمون پاکستان کې خلک حکمرانی ته ولي خوشحالي ځکه دلته ټي ډي د کیسې ډي بار ملکونو کې خلک نه خوشحالي ځکه الته تا نه تاسو کې سخوري سس کې کمزې کې بوسي کې دلته وسی نو لہذا دغه حکمرانو ته دیم د عزتونو د غریبانو طبقه د لپاره اعلان وکي دا خوشي تشیزم کې پرتی دي اعلان وکي چې کم غریب سړی چې دغه بچی ډیر دي او هغه سرکاري ملازم نه دي کاغه تخم غواړي کاغه سخواړي هغه لمن تخمونه ورکو هغه د فری ولا من زمکه ورکو او دا زمکه چې کم فصلو کې حکومت لدی پکې دومره ورکي باقي د ټوله د علي ته ګوره چې عوام صبر خوشحالي تاسو نشي کولای نو لہذا زمون ټول وزیرانو ته زما خپل مولیانو ته دا درخواست دی تاسو خپل پارټي والا چې کوم صاحب اقتدار دي زمون چې اوس کوم حکمران استعفا ورکړه غویم تنخواهګانې واغستې دا څومره ظلم دی مونږ وایو هغوی خو دي بالکل نالي چې کوم کسان اقتدار والی دا خو مالدار دي کنه وزیر اعظم تنخواه ته څه ضرورت دی د وزیرانه تنخواه ته څه ضرورت دی د یو گورنر تنخواه ته څه ضرورت دی او لکونه روپۍ د تنخواه نه دا تنخواه نه یا نیمه تنخواه دی والی الټه دي د خلکو سره مدد وکي دویمه خبره دا مالداران خلک د خپل زکات شو کی چې به تاسو څومره زکات ورکوي دا حکمرانان خلک د خپل زکات شو کی باقاعده دین دغه د حکومت ته چې به دومره زکات په ځکه کال ورکوم هغه زکات هم د حکومت ته حواله کی هغه په غریبانو خرج کی عزتمندو دا یو څه گزارش نه دي کوم پارټي چې مثلا په اقتدار کې نه ده هغه نه الله نه یریدل پکار دي چې وای موږ داسې کردار وکړو داسې خلکو سره دغه وکړو چې زمونږ پارټي به په اقتدار کې راشي او موږ د قوم خدمت کوو هر چا خپل هغه کول پکار دي